أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سورة بقرة آيات نمبر 204. لله يوازي الله عز وجل ردي ما هغه ټول مخلوقات في السماوات چې په اسمانونو کې وما او هغه ټول مخلوقات في الارض چې په ځمکه کې وان تبدو کچیر تاسو ښکارا کوي ما هغه في انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا تاسو پټ ساتي يحاسبكم حساب به چې تاسو سره به دا هغه په ارتباط الله عز وجل فيغفرون بخشك الله عز وجل من أغشات يشاء شوي غواد ويعذب عذاب كبي من أغشات يشاء شوي غواد. الله على كل شيء قدير. الله عز وجل على كل شيء فهر شبان قدير كامل قدرت درلودن کی. دا د سورة بقره آخری رکوع او دا د دې سورۃ څلورم باب هم د دې رکوع کې تقریبا د ټول سورۃ خلاصه ده. ومخکنی صورت کی یعنی صورت بقره کی عمدت سلور شعان راغل. اول خبره د توحید خبره چې ایمان په الله عز وجل باندې باید انسان ولري نو هغه خبره ته اشاره ده فلله ما فی السماوات و ما فی الارض چې ټول نظام قدم ځکی نظام دی کله اسمانونو نظام دی که خپل مزکو اسمانونو دی او کله دې تر مابین کوم نظام دی دا ټول د الله تعالی ملکیت دی. لکه مخکې چې آیت کرسی کې پر دې تفسیری خبره شوی او په دې لړن مختصر دوه خبرو کې الله تعالی و دې ټول ته اشاره وکړه او بیا ورسته احکامات بیان شول. ابواب البر کې تفسیری احکامات د نکاح طلاق عیدې او داسې د پور د سود انتهایی ډېر احکامات اغوت الله تعالی په دې اشاره کوي چې وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. وکتا څه کوم کار ښکارا کوي چې د زړونو کې مو وی یا پټ ساتي الله تعالی په هغه باندې تاسو سره حساب کوي که بد اعمال وکشه اعمال. او بیا دریم شی چې په سورته بقره کې ذکر سو هغه د يهود او نصارا او بد صفات و الله عز وجل بیانول او داغه په مقابله کې بیا د مؤمنانو بهتر صفات او په دا آیاتو کې هغه اشاره وسول چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته. او بیا ورسته د صدقې خبر رااله چې تاسو خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف او د الله تعالی په لار کې مال مصرفول ډېر لوی سعادت دی. هغه ته په دې کې اشاره ده چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا یعنی موږ به مال مصرفو او چې ته را قبول نکینو فائدہ نکي. او دا د جهاد خبر رااله چې تاسو کافرانو سره جهاد وکړي هغه کې به انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین دې کې اشاره. مطلب دا چې سورته بقره مکمله په دا رکوع کې خلاصه شوه ځکه نو دا دوه آیات په قران کریم کې انتهایی زیات فضیلت لري. دا دوه آیات دي لله ما فی السماوات او یو دا بل آیات ډیر زیات فضیلت راځي. لله یوازي الله عز وجل لري ما هغه یعنی تمام مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه تمام مخلوق فی الارض چې په مځکو کې دي. لکه څنګه چې اسمان او ځمکه د الله تعالی مخلوق دي دا رقم هغه ټول کائنات چې په دې کې دي دام د الله تعالی مخلوق دي. وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. وان تبدوا او کتاسو ښکار کوي یعنی څنګه چې الله جل جلاله مالک دی او هغه جل جلاله په خپل مملوکه اشیاء کې د هر قسم قانون جوړولو حق لري او پدې کې د هیڅ طاقت د خبرو نشته چې د الله تعالی په قانون کې دی خبره وکړي. نو همدغه ډول و ان تبدو
کچیر تاسو ښکارا کی یا په ژبه یا په جوارح او په اعضاء باندې مثلا په ژبه باندې العیاذ بالله کلمه کفر وایاس او یا په ځړ کې د کوم مؤمن سره حسد وکي یا تکبر وکي او که تاسو ښکارا کوي ما هغه فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا تاسو یې پټ ساتي هغه چې تاسو په زړونو کې دي چې حسد دی تکبر دی یحاسبکم به الله حساب به کی تاسو سره به پاغ سره الله اعلی عز وجل یعنی په دواړو حالاتو کې کشکاره حالات وی کپټ حالات وی الله تعالی به هغه حساب دې سره کوي لکه د نور ګناهونو حساب چې کوي فیغفرون د حساب څخه ورسته ما سوا د کفر او د شرک فیغفروا بخشکی الله عز وجل لمن اغچاته یشاء چې وی غواړي ويعذب عذاب کوي من اغچاته یشاء چې وی غواړي والله على كل شيء قدير والله عز وجل على كل شيء قدير فهر شبانی کامل قدرت لرونکی دی حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ وایي الله تعالی د خپل بندگان حساب او کتاب د پاره راوړي او هغه تبا ار یو جلا جلا خپل ځان ته الله عزوجل بلا کیف بلن ورکی بیا به یو مومن بندا وای راوړي هغه تبا وایي چې تا پلانې ګناه کړې ده پلانې دې کړې نو دا بنده به وای د خپل ګناهونو اقرار وکړي نو بیا الله تعالی وای ورته فرمایي چې ما بنده په دنیا کې ستانه ګناهونه چې تا کړی و ما پټ کړی و نو د ایمان په برکت باندې ما ستاپ دنیا کې ګناهونه در پټ کړی و نو په دې دنیا کې یعنی آخرت کې هم ستاسو ګناهونو څخه معافي درته کوي او ته ما بخښل د منافق او کافر سما ثواب الله تعالی ټول مؤمنان وبخشي ځکه الله تعالی فرمایي چې موږ به حساب وکړو بیا چې چاته موږ وغواړي چې بخښنه وکړو بخښه ورته او چاته چې وغواړو عذاب ورکړو نو عذاب ورکړو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی به خپل بندگانو ته وایي چې زبستاسو ځینې هغه اعمال اوس تاسو ته درښکارا کما چې تاسو کول او ملائکه هم هغه باندې خبرې نه وي هغه تاسو د زړونو عزم او اراده و چې تاسو به د کومې ګناه عزم او اراده کړو او یا به مو د کومې نیکی عزم او اراده کړو نو تاسو د زړونو پټ خیالات او اثرات دا ملائکه ته نو معلوم ما ته معلوم دي دا به ټول ورته ښکارا کی په بیا الله تعالی چاته چې وغواړي بخښنه وکړي او چاته چې وغواړي عذاب ورکړي الله دې موږ او تاسو ته بخښنه وکړي ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء او دا الله تعالی ته ګران نه دی خپل ملکیت دی د مملوک په اړه چې څه پریکړه کوي والله عز وجل على كل شيء قدير په شی باندې کامل قدرت لرونکی دی په هر څه باندې الله تعالی کامل قدرت لري یو سوال دلته دا کېدلای شي چې کله انسان په خپل ځل کې کوم شی پټوي نو پر هغه باندې الله تعالی د انسان سره حساب کوي حالانکه د بخاری شریف حدیث لی پیغمبر علیہ السلام فرمایي ان الله تجاوز عن امتي عما حدثت انفسهما ما لم يتكلموا او يعلموا چې الله عز وجل ما د امت څخه هغه ګناهونه معاف کړی دي چې د دوی په زړه کې پیدا شي تر څو چې خبره نه ور باندې کړي او یا تر څو عمل ور باندې نه کړي نو دلته الله تعالی فرمایي چې کتا سو یې ښکارا کوي هغه خبرې چې تاسو په ځل کې او یا پټي ساتي نو موږ به تاسو په هغه سره حساب نو آیا دغه حدیث او دغه آیات تر مابین ظاهرا څه تعارض ناراضي امام قرطبي رحمت الله علیه د دې دوه جواب کړي یو جواب دادی چې حدیث کې چې دا راځي چې زما د امت نه هغه څه معاف دي چې د دوی په ځل کې را پیدا شي تر څو چې دی په هغه باندې تکلم ونی کې خبرې ونی او یا عمل ته عملی میدان ته راونه بس
د مثال په توګه کله ځینې خلک وسواسیان وي، په زړه کې مختلفې وسوسې ورلویږي، د الله تعالی د ذات په ارتباط، داسې د دین په ارتباط. نو دا وسوسه د وسوسې په حالت کې معاف ده، تر څو چې په خوله باندې ونه وایي الله تعالی په دې څوک نه رانیسي، ځکه دا د په اختیار کې نه. دا غرنګ یو عمل دی سړی په زړه کې یو څه راوګرځېږي، د ګناه یو وسوسه ورته پیدا سي، قصد او اراده ورسره ونه کړي، انو عمل ور باندې ونه کړي، نو الله عزوجل هغه معافوي په هغه باندې نه رانیسي. او د دې آیات دا معلومیږي چې حساب وسره کیږي. نو یو جواب ادا دی چې هغه حدیث کې چې راځي چې ان الله تجاوز عن امتي، هغه د دنیوي احکام په ارتباط، یعنی دنیوي احکام کا پزړی کې وا په خله چاونه وي، نو هغه دنیوي حکم نه واقع کیږي. د مثال په توګه طلاق دی، بیع ده، نکاح ده، قسم دی، چې په ژبه باندې ونه وایي په زړه کې چې ارڅو واره قصد او عزم وکړي، دا نه واقع کیږي. او که په ژبه باندې وایي سول، نو بیا دا وقوع پیدا کوي، هغه واقع کیږي. او یا مراد دلته ورڅخه د حساب چې کیږي دا پر عزم باندې، که سړی د ګناه عزم وکړي، که په خوله وایي که نه وایي، الله تعالی رانیسي. ځکه چې یو سړی مثلا یو ځای ځي غلا کوي، د غلا په عزم باندې روان دی، نو الته یو مانع پیښ شو، یا مثلا د کور خاوند ویښ دی، یا بل مشکل پیښ، نو دی خو د عمل کوي، دا چې الته مانع پیښ شو دا خو جلا خبره ده، نو دغه به الله تعالی په دې عمل باندې رانیسي، ځکه دا پوخ عزم او اراده ده. یو دا چې فقط د وسوسې حالت کې چې د سړي په زړه کې غلط خیال راوګرځي او فورا لري شي، نو بیا په دې باندې الله تعالی څوک نه رانیسي. نو د حدیث مطلب هغه دی چې د وسوسې حالت وي، او د آیات مطلب دا دی چې د عزم حالت وي، ځکه نو فرق ښکارا شو. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمن الرسول، رسول ایمان راوړی دی، بما فاغا انزل الیه چې نازل کړل شوی دی دلر من ربه، د رب د طرف، والمؤمنون او مؤمنانو ایمان راوړی دی، کل آمن ټول ایمان راوړی دی، بالله فعلا عز وجل باندې، وملائکته د الله تعالی په ملائکه باندې، وکتبه د الله تعالی په کتابونو باندې، ورسله د الله تعالی په رسولانو باندې. آمن الرسول، اوس هغه بنیادی مسائل چې د عقیده په ارتباط دي هغه بیانې. آمن الرسول، رسول ایمان راوړي. د الرسول مراد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام، یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د الله تعالی په دین باندې ایمان راوړي، او هم د الله تعالی په دین مکلف دي. آمن الرسول، ایمان راوړي دي الرسول نبی کریم علیه السلام، بما فاغ انزل چرا نازل کړل شوی دی، الیه دلر من ربه، د رب د طرفه چې دا حق دی، چې هغه قران کریم دی. والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان راوړي دي په دې قران باندې چې دا حق دی، د الله تعالی د طرفه نازل شوی دی. البته د پیغمبر علیه السلام او د مؤمنانو د ایمان فرق دار، چې د مؤمنانو د پاره دا علم الیقین دی، د آخرت مسائل او د الله تعالی پر ذات عقیده، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره عین الیقین دی، یعنی هغه په خپل سترګو باندې د الله تعالی قدرتونه، د الله تعالی د لوی نظام لیدلی دي، او د الله تعالی جل وعلا بلا کیف خبره اوریدلی دي، یا وحی سي دور تراغلی دي، او امت ته د په ذریعہ باندې دا دین را رسیدلی. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایمان هغه د امت تر ایمان مضبوط او قوی دی، او دین وای هم داغه ته چې د دین پر هر مسله په هغه اعتماد عقیده ولري کوم اعتماد چې پر هغه باندې پیغمبر درلو، یعنی ته د پیغمبر د اعتماد مطابق پر دین باندې عقیده ده. نو د پیغمبر خو 100% ایمان او عقیده، هغه سي عقیده او ایمان مور باندې لري. اوس د دې تفصیل بیان. کلن آمن بالله وملائکته، کلن طولا یعنی رسول هم مؤمنان هم
کلن ټولو آمن ایمان راوړی دی بالله فالله عز وجل باندې او دا عقیده ده چې الله تعالی موجود دی، الله تعالی موجود دی، واحد دی، ذات او صفاتو کې هیڅ شریک نه لري، کامل دی. و ملائکته د الله تعالی په ملائکه او ایمان راوړی دي چې دا د الله تعالی مخلوق دی، جو موجود دی، د الله تعالی نافرمانی نه کوي، د نور پیدا دي، نه نر دي، نه شذي. و کتبه د الله تعالی په کتابونو ایمان راوړی دي چې دا په اصل کې ټول حق دی، ولو که په بعض کتابو کې ورسته تحریف شوی دی. ورسوله د الله تعالی پر رسولانو ایمان راوړی دي چې دا ټول رښتینی دي او د الله تعالی د طرفه راستول شوی پیغمبران دي. لا نفرق بین احد من رسله، لا نفرق مشفرق نکو بین احد فیود دویکشی من رسوله د رسولانو سره د الله تعالی، یعنی موږ د الله تعالی د ټولو انبیاو په باره کې د هغوی د رسالت او د صداقت عقیده لرو چې هم رسولان دي او هم رښتینی دي. داسې نه یو لکه یهودان چې حضرت عیسی علیه السلام نه مني، او داسې نه یو لکه نصرانیان چې حضرت موسی علیه السلام نه مني، او داسې هم نه یو لکه یهود او نصارا چې سید رسول صلی الله علیه وسلم نه مني، بلکې زموږ پر ټولو انبیاء علیهم السلام د دې د رسالت او د صداقت عقیده او ایمان دی. هیڅ فرق دی او تر مابین لا د عقیده پر بنیاد نکو. البته فضیلت الله تعالی زینو انبیاء او تفر زینو باندې ورکړي دي. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله عز وجل فرمایي موږ بعضو تفر بعضو باندې فضیلت ورکړي. نو یو د اعتقاد عقیده ده، یو د فضیلت. فضیلت په ارتباط باندې فرق سره لري، او د عقیده په ارتباط په سړی د دې تر مابین فرق نه کوي. او همدا مو عقیده ده چې لا نفرق بین احد من رسله، مش فرق نه راولو بین احد په مابین کې د یو من رسله د رسولانو سره د الله تعالی د اعتقاد په حیث. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا دی ویل سمعنا مجواور ذل واطعنا او مج اطاعت وکي، غفرانك استانه بخشنه غواړو، ربنا ایز مج رب وإليك المصير، وإليك المصير او تعالی المصير تقدي. وقالوا سمعنا واطعنا د دې آیات باندې نزول کې ادا لیکلي دي چې کله دا آیاتونه نازل شول چې وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، نبی صحابه کرام نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته سیادونه وکړه چې اې د الله پیغمبر دا خو ځینې شان موږ په زړونو کې زموږ د اراده او قصد بغیر راشي، الله تعالی به زموږ سره په دی باندې حساب کوي، نو دا خو بیا هیڅوک نجات نشي پیدا کولای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې تاسو ته دا نه و پکار چې تاسو دا خبره کړې، بلکې تاسو به الله تعالی د حکم دراتلو سره سم دا ویلی وای چې آمنا واطعنا یا سمعنا واطعنا، موږ بس واوریدل او اطاعت وکړو. دا که پرتا باندې بوجي کني وی د الله تعالی حکم چې در ترالی په سر سترګو به قبله، بیا ورسته الله تعالی خپل ستاره په حکم کې اساني راوړي. نو تاسو دا مو وایاست، بس دا وایاست سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صحابه کرام دا ویل لاړه، ورسته الله تعالی بیا دا آیاتونه را نازل کړل چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله یو بنده نه مکلف کی د خپل احکام پابند نه ګرځي او پښتنه د هغو کارو مبارک نه جنې کی چې د دروس بالا بودی وي د په اختیار کې نیوي. وقالو دی اویل ربنا ازمل رب سمعنا مجواوردل واتانا، یعنی مجواوردی ستا ارشاد واتانا او اطاعت موکی بخشالی سر. غفرانک استانا بخشوارو ربنا ازمل رب وإلیک المصیر، وإلیک تالر المصیر ازمل طولو تقدی، طول تالر درزو او ستا په حضور کې به جمع کی. اعمال دو قسم دي، یو هغه اعمال دي چې در زړه پورې اړه لري، یو هغه اعمال دي چې د جوارحو پورې اړه لري. دا اعمال د زړه او اعمال د جوارحو دا ټول داسې اعمال دي
چې پر زینو باندې الله تعالی سړي ته ثواب ورکړي او پر زینو باندې الله تعالی انسان رانیسي. د جوارح اعمال دا دي، مثلا زکات دی، دا پلاس ورکول کیږي، دا رقم منځ دی، دا په جوارح باندې کیږي. مثلا په ژبه به اذکار وایي، کې سړی په ځړی کې اذکار وایي، په ژبه نه وایي، نو دال منځ نشي کیږي. دا سره روزه ده، فرق چې شکه څه بازار منع کوي. حج دی، دا هغه اعمال او عبادت دي چې پر دې بنده باندې د الله تعالی د طرفه فرض دي، خدا بنده په جوارح باندې دا ادا کوي. او ځینې داسې اعمال دي چې الله تعالی په دې بنده باندې حرام کړی دي، دا هغه د انسان د اعضاء پورې اړه. د مثال په توګه شراب څښل دي، قتل دي، سود خوړل دي، داسې زنا ده العیاذ بالله، او دې ته ورته نور ګناهونه دي چې الله تعالی په دې خپل بنده باندې حرام کړی دي. دا هم د انسان تر اعضاء پورې اړه. او ځینې دغه احکامات بیا د زړه سره اړه لري. د مثال په توګه الله تعالی په بنده باندې شکر فرض کړی دی، تواضع یې ور باندې فرض کړی دی، صبر یې ور باندې فرض کړی دی، دا چې د الله تعالی پر ذات توکل دا یې ور باندې فرض کړی دی. دا د زړه اعمال دي، او دا چې د زړه اعمال دي نو په زړه باندې کول فرض دی. یعنی سړی به د خپل زړه او نفس دې ته آماده کړي. او ځینې اعمال حرام دي، د مثال په توګه ریا ده، دا غرقم تکبر دی، طمع د حرص دی، او دا هغه اعمال دي چې دا به پر زړه باندې حرام دي. اوس تکبر دا ډیره خطرناکه مسله ده، ریا ډیره خطرناکه مسله ده، حسد ډیره خطرناکه مسله ده، داسې طمع، حرص، دا بخل، دا هغه اعمال دي چې د زړه پورې اړه لري، او دا به د انسان پر دې زړه باندې حرام دي. د دې ټولو اعمالو مشق کول پکار دي. دا به نه مشق نه کیږي، سړی به بار بار د دې مشق کوي. یوارې به سړی مثلا دغه کوم شان چې الله تعالی په سړی باندې فرض کړی تواضع ده، د دې په باره کې به بار بار د ځان سره فکر کوي چې په ما کې خو به تکبر نه، د تکبر علائم بلټي، د تکبر ټول هغه اسباب بلټي، د دې ټولو کوشش وکړي. کله سړی ظاهري عبادت کې په تکبر اخته، د دې لپاره یو عجیب مثال مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاته ذکر کړی. هغه وایي چې زما د والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه خدمت ته یو بزرګ راتلی، نو وایي دا یو بزرګ په د خلکو چمپلان سمول، وایي د خلکو چمپلان به سمول، د په فکر کې دا وول چې دا چمپلان سمول دا یو قسم عاجزی ده، دا تکبر نه دی. والمفتی صاحب یو وخت ورته وویل چې ته دا چمپلان سمې عیني دي، دا تکبر دی. دا ورته څنګه دا تکبر دی؟ ول دا ستاسو ذهن کې درغلي دي چې دا زه ډیر عاجز یم، ځان ته یو څه صفت ثابته، دا ځان ته څه صفت ثابته ول خپل تکبر دی. بارته د ځان په فکر کې نور نه ول ستاسو یقین دی چې زه نور عاجز یم، نو دا خپل تکبر دی. ځکه دا ډیر ضروری ده چې سړی د دې تشخیص وکړي. د ظاهري امراض تشخیص آسان دي، د سړی چې پر لاس درد دی نو درد احساسيږي، لا محاله باره یو جسمانی طبيب او ډاکټر ته زی علاج کی. لیکن دا د نن د انسان د زړه امراض شدي په دې باندې سړی پوهیږي. حسد سړی په خبر نه، ریا جن کیږي په خبر نه، تکبر جن کیږي په خبر نه. دا ډیر بد امراض دي. ولی کله یې سړی ته درکم نه معلومي، نو دا داسې روحاني استاد غواړي چې ستاد امراض تشخیص هم وکړي او تاسو متوجیم کی چې دا ستاسو غلطی ده، دې ته متوجه شئ. د دې لپاره دا ډیره ضروری ده چې سړی د صالحو خلکو مجلسونو ته ورشي. د انسان اعمال اکثره وخت سړی نیک اعمال کوي خو تبای. مولانا اشرف علي تهانوی رحمت الله علیه وای دا اذکار چې سړی کوي، سحر اذکار کوي، ماښام کوي، تهجد کوي، وای دا اذکار مقصود نه دي. دا اذکار په حقیقت کې د زړه د سمیدلو د لپاره یو سبب دی، یو ممید کومکی دی. اصل د زړه څخه هغه باطل صفات او رذیله صفات ختمول مقصود دي چې انسان په هغه سره د الله تعالی حقوق او د بندگانو حقوق ادا کړي. نو وای ډیر ځله به یو سړی ذکر کوي خو د نور حق به ضایع کوي. اوس نو دا ذکر د لپاره هیڅ مفید نه دی.
یا به یو سړی ذکر کوي تکبر به پکشي کی. دا ډېر مهمه ده. ځینې کسان د خپل اذکار په وجه په تکبر کې ځان تر نور شبوري زه خدا سے عابد یم، یا اظهار د خپل بزرګۍ جنې کیږي چې ما خدا دغه عبادت کوم دا کوم، ډېر په دې کې کوشش کوي ځان دې نه ګوري. ځینې کسان بیا دا فکر کوي چې دا خو د الله تعالی نعمت دې زی باید ښکارا، هغه په تکبر باندې اخته دی. د دې ته ځان ساتل پکار. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ندی مکلف کړي، لا يكلف الله نمکلف کوي الله عز وجل نفسا یو نفس الا وسعها مگر دا نفس په طاقت باندې، لها دا نفس لره ما هغه چې دې کسبت چې دې کسب کړي وي، وعليها مكتسبت او پر دې نفس باندې هغه چې دې اکتسبت چې دې کسب کړي وي. ربنا ایزمر رب لا تؤاخذنا تمجمنسا ان نسینا کچیر زمر تخهیر سی او اخطأنا یا مر خطا کړي وي. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ايزمر رب لا تحمل تميز علينا فمرباني إصرا بوج كما حملته لك څنګه چې تا یشیو على الذين من قبلنا فاغا کسانو باندې من قبلنا چې زموږ نمخ کې و. ربنا ايزمر رب ولا تحملنا تمر مبر وما لا طاقت لنا ما فاغا اعمال باندې لا طاقت لنا چې موږ لره طاقت نوي به داغه د پورته کولو. واعف عنا مستعفو وکړه، واغفر لنا موږ لره بخښ وکړه، وارحمنا او پر موږ رحم وکړه، انت مولانا تزمر مولای فانصرنا ازمر نصرت وکړه علی القوم الكافرین پر کافر قوم باندې. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ندی مکلف کړي الله عز وجل یو نفس، نو مکلف کوي الله عز وجل یو نفس الا وسعها مگر د دې نفس په طاقت. یعنی الله تعالی ته پر کوم بنده باندې شرعي احکام یا د اوامر یا د نواهی ده، یعنی اوامر واجب ګرځي نواهی حرام ګرځي، دا د دې بنده په طاقت کې وي. دا بنده د خپل طاقت مطابق د حرام او ځان ساتي او د دې واجبات تعمیل دا کولای شي، دا پوره کولای شي. لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت. لها دا نفس لره ما هغه نیک اعمال لکسبت چې دې کسب کړي، وعليها پر دې نفس باندې ما هغه بد اعمال اکتسبت چې دې کسب کړي. یعنی د نیکو اعمالو به نیکه بدله ورکول کیږي او د بدو اعمالو به بد بدله ورکول کیږي. نو لها ما کسبت دا لام د پاره د نفع دی، لها ما کسبت دا عین دا د پاره د الزام دی، د ضرر دی. علیها مکتسبت په عربی کې شرازی وای دعا له، لانی لره دعا وکړه، معنا دا چې د خیر دعا ورته وکړه. دعا علیه هغه ته شرا وکړه، که علاو سره ذکر شي یا معنا شرا. نو لها ما کسبت وعليها مکتسبت. په دې بنده باندې هغه سړي په دې نفس باندې چې ده کسب کړي، لیکن وو دا په هغه صورت کې چې قصد او اراده انسان کړي. کې قصد او اراده نیوي کړي بیا په هغه باندې ثواب او عقاب نشته. مثلا د عاده زړه اعمال دا درې قسم دي. یا سړی په زړه باندې د نیکو اعمالو قصد او اراده وکړي، نو خدای عمل چې دا وکړي یا په زړه قصد او اراده کړي پر دې الله تعالی د ثواب وکړي. یا د بدو اعمالو قصد او اراده وکړه عمل یې وکړي یا ونه کړي په دې باندې الله تعالی د سزا وکړي. او ځینې هغه اعمال چې نور باندې ثواب ستان نور باندې عذاب ستان، هغه دا چې قصد او اراده نه په زړه کې فقط خیال د هغه راوګرځي، نو په هغه باندې بیا ثواب نشته عقاب هم نشته. ربنا ايزمر رب لا تؤاخذنا تمجمنسا ان نسينا کشیر ملهیر کړو، یعنی که موږ په هیر استاد احکام نافرمانی وکړو نو اے الله عزوجل ته موږ په دې باندې مرانس، او اخطأنا یا موږ په خطا باندې یو کار وکړو. په خطا باندې کار کول دا دي چې د کولو دی قصد کړي او هغه کار د څه وسی. د مثال په توګه ستا قصد دا وی چې په چپلا باندې به
شاګرد وه پر لاس باندې هغه خطا کې پر مخ اومشت نو تا د دې فعل قصد کړی دی البته په هغه مقصود کې خطا وته په یره کې تا قصد هم نه دی کړی دا کار وسی فرق سره لري دا یا مثلا ته روزه دی هره ده او به پر سر پورته کړی ودی چې یو دا روزه دی په یاد د پخلو بل غړې در ستیر شي نو هغه خطا کې قصد وی البته په مقصود او په نتیجه کې خطا وځي او په نسیان کې قصد او اراده نه نو الله عزوجل ته موږ په دې دواړو باندې منځ او زموږ دا درخواست دی ربنا اذن رب ولا تحمل او تميز دا علينا فمجبني اسرنا اغبوج او درند بار کما حملته لکتا چشی والذین فاغکسان بانی من قبلنا جزمر نمخ کوا اسر هغه احکام تویل کیږي چې پر مخکنی قومونو باندې الله تعالی یې شو د مثال په توګه د موسی علیہ السلام پر قوم باندې د توبې په مقابله کې ځان قتلول ضروری و چې بچا کبیره ګناه وکړه یا په شرک باندې مبتلا شو نو د توبې د قبلې دلو د فاره دا لازم و چې ځان باید قتل کړي وای یا د مثال په توګه شل یا 50 منځونه ور باندې فرض و او یا د مال څلرم حصہ دا ور باندې مصرفول په زکات کې ورکول ضروری و یعنی کله مال لس حصے نو دالس حصے کې څلور حصے د مال مثلا لس روپۍ وای پر څلور حصو به تقسیمېدلای نو لا محاله به د پاغه کې 2.5 روپۍ ورکولای پلس کې به 2.5 ورکول او موږ په سرویس کې یو ورکو او یا د مثال په توګه د کم ځای د لباس یا د جامې چې به کوم ځای نجس شو د هغه پرې کول ضروری او قطع کول ضروری یا بین مسجد المنز نور وا یا دوامدار روزه شپې او د ورځې مسلسل روزه وا دا ټول احکامات الله عزوجل پر دې امت باندې د سید الرسول صلی الله علیه وسلم په برکت باندې معاف کړي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په موږ ډیر لوی احسان الله عزوجل دې مشتدد محبت را نصیب او تر ټولو لوی محبت اتباع په هر جزئیه کې د پیغمبر علیه السلام اتباع کوي ځکه قاعده ده فإن المحب لمن يحب يطيع نو وای وان كان حبك صادقا استاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت صادق دی نو فاطعه اطاعت وک کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت دعوه کوي نو اطاعت وک فإن المحب لمن يحب يطيع ځکه قاعده دا ده چې محبت څوک چې د چا سره محبت کوي نو دا محبت کوونکی د محبوب اطاعت کوي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کزمل محبت دی باید په هر جزئیه کې اتباع د الله تعالی دوستانو دومره د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع کړي ده چې په یو ذره کې نه اتباع کوي حتی امام ربانی رحمت الله علیه بارک راضی چې د ډېر سخت مریضي په حالت کې په چپا اړه باندې پروت او بیا ور فیاض سوچ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر استاړه پریوتی نو بیا وای راوښتي راستاړه ول بیا دا وای پیغمبر علیه السلام په داسې دا ول سره نه پریوتی بلکې ولاړ وو رابلی پریوتی و پر استاړه و پریوتی نو بیا ولاړ سو بیرته پر استاړه باندې پریوتی دغه اتباع دغه توایینو باندې سړی سي ما به ربانی جوړ شي دا ډیره ضروری ده ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا لکتا یشو على الذين فاغكسان بني من قبلنا چې زموږ نه مخکې او دا زموږ درخواست دی زموږ ربنا زموږ رب ولا تحملنا تم اجدا پموږ باندې ما هغه اعمال یعنی د دنیا یا د آخرت تکالیف لا طاقت لنا چې موږ لره طاقت نوي یعنی مداسه احکام را باندې اجازه چې موږ طاقت نه لرو او مو په داسې فتنو او مصائب کې مبتلا کوا چې موږ طاقت نه لرو واعف عنا مستعف وک واغفر لنا موږ لره بخښ وک وارحمنا فموږ باندې رحم وک انت مولانا تزمج مولا او کارساز او ته چې کله زموږ مولا نو زموږ طرفدار وانصرنا نو زموږ امداد وکا علی القوم الکافرین فکافر قوم باندې بیا زموږ امداد او کومک وکا
دا د سورته بقره آخري 2 آیاتونه دا انتهایی زیات فضائل لري. حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا دواړه وایي چې دا آیاتونه تاسو خامخا یاد کړئ او د شپې د خوب څخه کې خامخا وایي او بیا وایي چې ډېر د لږ عقل خاوند وي، چې ډېر بی عقل وي هغه څوک چې بيدسي او دا آیاتونه یاد نه او ویني. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت را نقل کړی دی، فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل ما ته د جنت د خزانو څخه دا 2 آیاتونه راکړل. هغه وخت د آیاتونه ما ته راکړل چې الله تعالی دا مخلوق لا نو پیدا کړی او د دې مخلوقات څخه 2000 کال مخکې دا آیاتونه زما د پار الله تعالی یشو او دا د ټول دین خلاصه بخشي کې. او حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا 2 آیاتونه کچا د مانځه ورسته د ماخستن د مانځه ورسته د خوب مخکې اویل او بیا قیام الليل تهجد ولکې د تهجد قائم مقام لري. دا 2 آیاتونه حاضرین چې سړی وسره یاد کې د الله ما په سماوات څخه اصلي خدای امن رسول څخه شروع کیږي. او دریم فضیلت دا بیان کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کچا دغه 2 آیاتونه اویل بس د لپاره د هر مشکل او د کامل صحیح عقیده لپاره کفایت کوي، ځکه چې په دې کې عقیده اعمال ټول بیان شوی دي. او مستدرک حاکم او بیهقی را نقل کړی دي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا 2 آیاتونه ماته الله عزوجل د عرش لاندې چې کومه خاصه خزانه ده د هغه خزانه سره کړی او تاسو ته دا وایم چې خپل یاد کی، خپل شوزو ته مریاد کی، اولادونو ته مریاد. نو صحابه کرامو په ټول وخت کې نه پرېښو. دا 2 آیاتونه ډېر مهم دي او دا آیات کې په مانځ کې بیا وایي. صدق الله.